هذا بالحديث دي حديث نمبر 7 حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح نظر الله امرأ. ابن مسعود نے روایت دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اللہ پیغمبر فرمائلی دی اللہ پیغمبر کو دعا کړه چاته دعا کړه الله پیغمبر یو خسته دعا کړه چې کوم انسان د الله پیغمبر په دعا باندې رنگي هغه بیا سره بیا رنگ دی بیا زنګ نه نسی سی دی بیا زنګ نه نسی سی فرمایلی دی وَيَنَظَّرَ اللَّهُ ترو تاثری کہ اللہ تعالی امرأن یو سڑی داس یو سڑی سمع من شیئن زمن یو حدیث ووری زمان یو حدیث ووری دو فبلغه اغین روح البطورسو وسنگا کما سمعه سنگا چی زمان ووری فرب مبلغ اوعى له من سامع ډیر کرته هغه سړی چې خبر ورته ورسول شي زیات یادونکي د حق د هغې دپاره د اورېدونکي نه چې کوم کس ته خبره ورسېده د اورېدونکي نه زیاته او رسول شوي ته خبره زیاته څه ده خوښه وي فرب مبلغ اوعى له من سامع ډیر کرته هغه سړی چې خبره ورته ورسول شي زیات یادون کی د هغې دپاره د اورېدونکي نه صحیح دی که پوه نه شوې نو د الله پیغمبر دعا کړې ده هغه انسان ته چې د الله پیغمبر حدیث یې واورېده یاد یې کو نور خلکو ته ورسو حاصل ده شو د الله پیغمبر حدیث یې یاد که عمل کې راوستو نور خلکو ته ورسو د الله پیغمبر دعا کړې چاته چې کوم انسان د الله پیغمبر حدیث واورېده زده که نور ته ورسو نظر الله امرأ سمع منا شيئا گورا یاد کہا نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى له من سامع او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نو دی روایت په ذیل کې مرقات شرح مشکات لیکلی دی وایي که یو انسان ته نور هېڅ هم میلو نشي هېڅ ورته میلو نشي نو صرف دا دعا ورله څه ده دا ورله کافي ده چې کومه دعا چا کړې ده د الله پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم. اوس یو انسان خبره اورېده او آغا چې کوم انسان واورېده هغه بل ته ورسوله د الله پیغمبر فرمایي چې کوم انسان ته خبره ورسېده هغه زیات څه دی کله کله هغه زیات لایق او مستحق د چا نه د اورېدونکي یو اورېدونکی دی یو رسولی شوی دی نه چې کوم انسان ته خبره ورسولی شوه هغه د اورېدونکي نه زیات څه دی مستحق دی نه ځکه وایي فرب مبلغ اوعى له من سامع د سامعنا مبلغ زیات تر کله کله سوي زیات تر سی اوعاوي